وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. ملګری سوال کړی دی چې کما مسنون خطبه ویلی شي ان الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سوال ملګری دا کړی دی چې دی کې نؤمن به ونؤمن به ونتوکل علیه ویل څنګه دي. دویم سوال دا کړی دی وی بعضې خلک وأشهد أن لا إله إلا الله پځې ونشهد أن لا إله إلا الله وایي دا څنګه دي. جواب دا دی که تاسو د ډاکټر استاد محترم ډاکټر سراج الاسلام حنیف صاحب حفظه الله کتابونه کتلی وي اکثر هغې د کتاب په ابتدا کې هم د دې خبرې تصحیح کوي. نورو کتابونو هم په دې باندې نشاندهي کړې ده چې اکثر خطیبان دا غلط وایي، یعنی غلط خطیبان دا لفظ داسې وایي چې د سره په حدیث کې ونؤمن به ونتوکل علیه ټکې شته دی نه، دا ونؤمن به ونتوکل علیه ټکي په مسنون خطبه کې د ځان نه یو اضافه ده چې دا سړی د سنتو کې د تحریب مرتکب کیږي. دویمه خبره چې کوم اشهد ان لا اله الا الله پځې ونشهد ان لا ویلی شي نو څومره چې د دې حدیث طرق وګوري نو نستعینه ونستغفره ونعوذ به دا خو عام طور د نون جمع متکلم سره راځي، خو کوم چې واشهد ان لا اله الا الله دی دا د افراد سره راځي، یعنی د واحد صیغه واشهد ان لا اله الا الله ویل ټیک دی، ونشهد ان لا اله الا الله په یو طریقه کې هم نشته، فلہذا دینا ویل داسې ټیک نه دی. تهذیب السنن جلد نمبر 2 صفحه 791 د علامه ابن قیم رحم الله علیه کتاب دی، هغه هم د علامہ ابن تیمیہ رحم اللہ علیہ په حوالے سره ذکر کوي چې دا سویل ټیک نه دی. او نشهد ان لا اله الا الله خو ذکر ټیک نه دی چې په اشهد ان لا اله الا الله کې دا کلمه شهادت ته په دې کې یو سړی د بل چا نیابت نشي کولی، توحید باندې هر سړی ځان ځان له مکلف دی. نو اشهد ان لا اله الا الله ویل پکار دی، نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک وغیرہ ویل نه دی پکار.